د محرم الحرام د میاشتې درې اهم کارونه باغی کې اولنې اهم کار توبه او استغفار کول دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې د محرم د میاشت دا د الله میاشت ده او بیا د محرم په میاشت کې یو ورځ چې هغه د عاشوري یعنی د لسم محرم ورځ ده. په دې ورځ باندې الله رب ذوالجلال د یو قوم یعنی د بنی اسرائیل توبه قبول کړي و او پیغمبر علی السلام فرمایي چې الله رب ذوالجلال با په دې ورځ باندې د نور قومونو هم توبه چې هغه قبلي. نو معلومه دا شو چې د محرم لسم تاریخ یعنی لسم محرم کې توبه او استغفار کول په کثرت سره چې په دې کې الله رب ذوالجلال د خلقو توبه چې هغه قبلي، لکه څنګه چې الله تعالی د موسی علی السلام د قوم د بنی اسرائیل چې الله رب ذوالجلال هغه د فرعون د عذاب نه چې خلاص کړي وو او په دې ورځ باندې دا وی توبه الله تعالی قبول کړي و. دویم اهم کام چې هغه روزه ده په محرم کې یعنی د لسم محرم د عاشوري روزه نیول. پیغمبر علی السلام فرمایي چې ما د الله تعالی د ذات نه پوره امید ده چې د رمضان د محرم د میاشتې د لسم محرم روزه دا به د تیر شوي کال د پاره چې د ګناهونو کفاری، یعنی چا چې د لسم محرم روزه ونیول الله تعالی به ورته د تیر شوي پوره کال ګناهونو چې دی هغه معاف کړي. او د محرم یعنی د لسم محرم دریم اهم کار چې دی هغه په خپل کور والا باندې، په خپل اهل او عیال، په خپل بچو باندې په رزق کې فراخي راوستل. د عام روټین او د عام حالت نه په دغه ورځ باندې په خپل اهل او عیال باندې لګ فراخي راوستل، هغه له د عام حالت نه په نور ورځو کې چې کم روټین وي د رزق هغه لک شانت کو شاده کول، هغه لک فراخ کول، لګه بهتري پکې په دغه ورځ باندې راوستل. الله تعالی به چې پوره کال چې بیا د اهل او عیال لپاره چې رزق چې هغه فراخ کړي.